ټولو نه د تکلیف ټایم والدینو ته کوم یو دی ویله د تکلیف ټایم هغه دی چې ژڼې زوی جنازې کې یې ښې وي سپین ږیری پلار یې جنازې ته ولاړ وي ما ولو ویلې ده داسې یایې ویله دو مو ته کربلو کې پته ولګېده څه جا ده مولا څنګه ویله کله ښکلی اکبر د حسین مخ ته ودرېدو مینې مینې څه واوره بابا ما ته د جنګ اجازت راکړه ویله اجازت یې ورکړه اکبر ته نه روان شو حسین ورسته ورو ورو قدمونه ورپسې خستل اکبر غږ ورباندې وکړو بابا جانه رخصتي خو مو دسه واخیسته ویلې د ورو ورو قدمونه کېږه دی ویله غږ یې ورباندې وکړو ژڼ یې زویه یو ورته وکوب نه لږ راته کوشه وکوب نه څه کله ورته کوشو امام دی حجت الله دی د زمانې امام دی ورته یایي د اکبره زویه نن یو سوال درته کوم ویایه بابا جانه زه به تا ته سوال کوم زه زوی ته وارث ته امام ویله نه زه نن به حیثیت امام یو سوال درته کوم ته به حاجت ورڅه ونیسي زمانې مولا نه د کایناتو ورمنې نه عاشقانو نه د مولا د مدرسې شاګردانو نه معافي غواړم اکبر ته ورته یایي بابا جانه ته بیا ما ته سوال کوله ویله او نن یو سوال درته کوم خو ویه بابا جانه څه سوال ده کوي ورته یایي د اکبره زویه چې څو پورې د ظالمانو منځ کې ګرفتار نه وي سترګې ما ته غړوه صلی الله علیک یا ابن رسول الله متمیانو روی دیا سترګې مغړولې کله اکبر روان شاه والله نه د تورو پروا وکړه نه میدان کې د نېزو پروا وکړه نه د غشو پروا وکړه اکبر به سترګې سپین ږیرې پلار ته غړولې اما کله د اکبر سینه زخمي شوه د علي المصائب ورو غوندې کې غاغ وکړو سپین ږیرې پلار راورسېږه د پلار مینې ته سوچ وکړو د مولا د مدرسې شاګردان یو حجات به ورڅه ونیسي راویدیا یې کله د مقتل ماسته زړور حسین راورسېدو کربلیان به ناست وي الفاظ د ما نقشه خپله جوړه کړه راویدیا یې سترګې مغړولې حسین ذوالجلال ځمکې ته راغله ځان سمویله خدا خو ډېر زړور دی د علي زوی دی خدایا څه سبب دی حسین ویلې داسې حالات کې ذوالجلال ځمکې ته راغلو ویله کله ننداره مو وکړه د اکبر تانې ته په څپېړو وروان شو اما ورپې وغواړم چا د ژړو زامنو جنازې لیدلې وي که در ملو غیرتمنو شیعو د مینې خپل علامتونه وي که نه راویدې یایې ما سترګې غړولې خدایا حسین حجت الله بیا په څپېړو تلله ویله کله د اکبر تنې ته نږدې شو که نه د اکبر سترګې وینو نه ډاکې وې کله اثراتو نه پاته ولګېده چې ما ته چوک روان دی غږ یې وکړو شیخ خدای دپاره څوک یې ما ته نږدې راشي ویله یو ساعت کېږي ځان ته مو سپین ږیری پلار راغوښتی دی حسین ورچی کله نږدې شو مینې سه یې ورو غوندې کې ورته وویله ما ځوانې مارګه زویه اکبره حسین راغلو
تاسو متهمونه اورېدلي دي که نه مینې واجنه اکبر ته حسین بنا لټوله کله به ښي طرف ته ورسه څملستو کله به ګس طرف ته ورسه څملستو کله به سار ته ورسه کېناسته کله به خپو ته ورسه کېناسته حسین بنا لټوله څه اکبر سه اوس څنګه مینه وکړم پوهېږو تمیون وي د وړو د مدرسې شاګردان وي هلته ظالمانو سترګې غړولې حسین ته مکان نه برابرېده څه اکبر سه مینه څنګه وکړي لکه څنګه رهبر معظم آیایي یو ورته حسین زړه سنګدار کړو څنګه شنډې ټیټې کړې د اکبر زوی شنډو نه کېغلی قدر منو د اکبر ټوکه ټوکه تانا ولرزېده وتیای د بابا زه راتلم تو یو سوال راته کړی ولو ډېر ګلونه په بدن باندې ولګېدل مو سترګې توته غړولې د تورو پروا مو ونه کړه د نیزو پروا مو ونه کړه د خوشو پروا مو ونه کړه سپینګیریه بابا جانه ژړې زه وایي توته څو سوالونه کوي اکبره زویه وایه څه سوال ده کوي ویله بابا جانه لوړ شه شمر ته وایه څه مږدل ده روشه ویله اکبره زویه څه سبب ده موافق غواړم تبیانو نه شکانو له منه بنسم ویله شمر ته وایه د موته نیشه څوره ظلم کوې وایې که ویله اکبره زویه څه سبب ده ویله شمر ته وایه مو وړه خور ونه ژړوې مینې مینې سواوره د مولا د مدرسې شاګردان وي شکانونه به موافق غواړم د ټولو له منه بنسم ما طرف ته به توجه کوي وتیای ده اکبره زویه همدا سوال ده کوي ویله او یو سوال مه دا ده ویله بل د څه سوال ده ویله بابا جانه کله د موته نه خیمو ته یوسې بیا د مو مور ملامت ولګي ویله خیر مور ده د مور جنازې ته به نشي راتله بیا ملامت ورباندې ونه کړي ویله بل څه وصیت دی ویله بابا جانه سترګې مو وینونه ډاکې دي د لږې صفا کړه د امامات الله صحیح سترګې ورباندې صفا کړي ویه اکبره زویه دریم سوال د څه دی ویله بابا جانه مدینې کې مو یوه بېماره خور پرېښلې ویه څه کوې ویله د مو پنجې ته سترګې وغړوه سترګې وغړوه سترګې پټې کړې اکبره زویه ویلې ویله خور مو نشته بني هاشمو محله مو ولیده خور مو نشته د ګلو بخچا مو ولیده خور مو نشته ویله نه اکبره هغه زوی ته سترګې وغړوه چې کوم زوی کې د خیري رزغټي غزدې وه اکبر کله سترګې وغړولې بیماره بیبي څه حالات کې ولیده ټنډۍ د اکبر قدمونې لګولې وه غږونه یې کول ما اکبره